سلامونه ملګرو، ذاکر رحمان یم. بیا یو ځل چې کوم دی عارف اختر صاحب سره په ملاقات کې شو. عارف اختر صاحب چې کوم دی یو څو پیغام دي دا به تاسو ته شریکوي. نو راځئ اول پر پیغام چې کوم دی د پلانغار د بجلی په باره کې دی، او دویم چې کوم دی د دکان د مالک چې کوم یوي او دکان تالا کوي د هغې باره کې به یو څو خبرې کوي. نو راځئ ما سره اوسئ. السلام علیکم عارف اختر صاحب. وعلیکم سلام ذاکر صاحب. زما په ټولو عوامو ته دا درخواست چې به د بجلۍ باره کې راشو. د پلانغار بجلي خو ډېره زیاته خرابه ده، ځکه چې هېڅ باک یې نشته. بلکل. او حکومت د خدای پاک وس ورکړي چې زموږ د پلانغار بجلۍ ته دې لږه توجه ورکړی شي. بجلي شپه ورځ نشته. بلکل. واړه واړه ماشومان بس تکلیف کې پراته دي، او څوک بیماران دي، څوک د جومات اوبه هم نه وي که نه. بلکل. نو اودسونو او د چردام دپاره اوبه نه وي. نو دغه بجلۍ باره کې دغه خبره ده چې بجلي یاره نه وي، او موږ ته ډېر تکلیف دی د بجلۍ په دغه کې. یو خوا بجلي نشته دی، او یو خوا غټ معاش دي. نو پړانګار بجلي دي خامخا موږ حکومت ته دا درخواست دی چې خامخا دې توجه ورکړی کړي، او دغه د پړانګار بجلي دې خامخا ټیک کړی شي. او بیخي بس ماشومان یې رانه وخوړل، او د پړانګار بجلي چې ټیک شوه مونږ به د حکومت ته ډېر دغه کوو دوا. زموږ د پړانګار بجلي چې ټیک شول نو فصل پکې ډېر کېږي، پیاز کېږي، ټماټر کېږي، او بد قسمت دا دی چې بجلي پکې پړانګار کې نه وي. نو هر فصل کېږي. نو زموږ د حکومت نه دا درخواست دی، دلته غټ غټ ماشي دي پړانګار کې، تا خو به لیدلی شړ ځای دی. نو د نورو کسانو ته پته لګي، نو موږ ته پکار دي چې بجلي موږ ته خامخا ټیک کړی شي. او دونه غټ غټ ماشي دي که نه چې ماشومان یې ټول داغي داغي کړل. داغي لا څه کوي چې اینې ترې ټولې راښکري. هغه واړه واړه ماشومان مریض راته پروت دي. نو ماشي مچاني او د ببوزي وس هم زموږ نه کېږي. نو موږ د حکومت نه دا درخواست دی چې موږ ته د پړانګار بجلي خامخا ټیک کړی شي. او دلته هر فصل کېږي، پیاز کېږي، ټماټر کېږي، غنم کېږي، جوار کېږي، چې بجلي پکې بده نشته که نه. دا ځای کې قسمت خراب شي چې د پړانګار کې بجلي